بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه محمد حذیفه او تاسو ګورئ هوای نیوز. دا خیبر پښتونخوا سوات سیمه چې په نړۍ کې په سیاحت او په ښکلا مشهوره ده، خو بل طرف ته په دیني او دنیاوي علومو سلسله کې هم یو اهم مقام لري. جامعه امام ابو حنیفه ګوګدره سوات د دغه سلسلې یوه کړۍ ده چې پکې موږ تعلیم ورکولی کیږي. دې حوالې سره دغې مدرسې باندې هوای نیوز یو ریپورټ تیار کړی، راځئ چې ویې ګورو. جامعه امام ابو حنیفه د سوات سرخار منګوري نه په 8 کیلومتره فاصله باندې په ګوګدره کلي کې واقع ده. د مدرسه کې د قاعدې ناظرې، ترجمې، حفظ، دراسات دینه برای بالغه او اطفال او درس نظامی کلاسونه د بهترین استادانو او د جامعه رشید د معروف علماء کرامو په نگرانۍ کې په وسیع، هوادار، صفا او صحت افزا ماحول کې اغوستې کیږي چې پکې په ګڼ شمېر طالب علمان د علم تندې ماتوي. د دینی مدارسو داخلي د رمضان د میاشتې نفس د شوال په میاشت کې کیږي. دغه شان په دې مدرسه کې هم په محدود نشستو د داخلو آغاز شوی دی چې پکې طالب علمان ته داخله، کتابونه او تعلیم مفت ورکولی کیږي. د دې مدرسې منتظم مولوي عطاالله صاحب چې په خپله د جامعة رشید کراچي نه علم حاصل کړی، وایي نیوز ته صدارنګې ووی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د هوای نیوز شکریه ادا کوم چې دوی په موږ له ټایم راکړو او زموږ د مدرسې تعارف یې په سکرین او په شیشه باندې عوام الناس ته راوړاندې کړو. د دې نه پس د مدرسې په باره کې به درې اهمې خبرې کول غواړم. نمبر 1 د مدرسې تعارف، نمبر 2 اغراض او مقاصد د دې مدرسې، او نمبر 3 شعبجات د دې مدرسې. نو تعارف د دې مدرسې دا چې په 2016 کې موږ د دې مدرسې روایتي طور بنیاد کېښودو چې په هغې کې موږ فقط قاعده، ناظره او ترجمه شروع کړه. بیا د وخت د ضرورتو مطابق چونکې زموږ سره تعداد سیوا کېدو او د خلکو شوق و چې په دې کې نور شعبې هم کولاو شي، نو موږ د وخت مناسب مزید استادان واغستل او نور شعبې موږ په دې کې کولاو کړې. په دویم نمبر باندې اغراض او مقاصد د دې مدرسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی: خیرکم من تعلم القرآن وعلم. په تاسو کې بهترین سړی هغه دی چې اول په خپل قرآن کریم زده کړي او بیا د هغې نه پس د نورو خلکو ته ورسوي. دریم نمبر باندې شعبجات د دې مدرسې دی چې په هغې کې زموږ سره په اول نمبر باندې درس نظامي دی، کوم چې د 8 کالو نصاب دی او باقاعده د عالم دین د جوړېدو دپاره بنیادي نصاب دی ته ویل کېږي. دې ته ویل کېږي درس نظامي، چونکې زموږ سره الحاق موږ د اولنو 2 درجو کړی دی د وفاق المدارس سره، لهذا زموږ سره دلته د اوله او د ثانیې پورې درجات او د اوله او د ثانیې سبقونه زموږ سره ویل کېږي، پړولی کېږي. په دویم نمبر باندې شعبه د زموږ سره شعبه د دراسات دپاره د بالغانو، کم چې د لوی عمر کسانو دپاره ده، په هغې کې مشران کسان ترجمه، تفسیر وغیره چې کم بنیادي اسلامي مسلې دي هغې زده کوي. په دریم نمبر باندې زموږ سره شعبه د تحفیظ القرآن چې په هغې کې موږ د حافظانو داخلې کوو او باقاعده په جز وقتي بنیادونو باندې، یعنی د سهار ټایم کې، بیا دغه شان ماسپښین، بیا مازدیګر، بیا ماښام زموږ سره چونکې د رهایش سیستم نشته، د دې وجې نه په غیر رهایشي ترتیب باندې موږ دلته د مدرسې وړو ته سبقونه وایو. په څلورم نمبر باندې زموږ سره شعبه د ترجمې چې په هغې کې د مشرانو دپاره هم یو کلاس دی، د ماشومانو دپاره هم یو کلاس دی، او د تعلیم بالغان دا هم یو شعبه او یو جز دی. پس پنځم نمبر باندې زموږ سره شعبه د ناظرې ده چې د هغې دپاره جدا یو مستقل قاري صاحب ناست دی او وړو ته ماشومانو ته ناظره پړاوهي. په شپږم نمبر باندې زموږ سره شعبه د قاعدې ده چې په هغې کې مستقل قاري صاحب ناست دی او وړو ته قاعده پړاوهي. او په اخیره کې زموږ سره دراسات برای اطفال دي چې په هغې کې واړه ماشومان د ماښام د مانځه نه وروستو د 1 غنټې پورې زموږ سره بنیادي اسلامي عقایدو، بنیادي اسلامي مسلې، بنیادي حدیث او ضروري مسلې زده کوي. دا زموږ د مدرسې مختصر تعارف او مختصر اغراض و مقاصد، او په دریم نمبر د مدرسې د شعبجاتو تعارف. تیر کال د مدرسه کې ګڼ شمېر طالب علمانو د ناظرې، ترجمې او حفظ ختمونه کړي وو. دې حوالې سره یو غټ پروګرام منعقد شوی و کوم چې هوای نیوز نشر کړی و. په دې موقع طالب علمانو ته انعامات هم ورکړی شوي وو. دغه شان هر کال سالانه پروګرام د دې مدرسې منصوبې کې شامل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. الحمدلله نن زمونږه په دې مدرسه کې مدرسې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، په دې کې مختلفې شعبې دي
د دوی د داخلو طریقې کار د دې دوو درجو دا دی چې هر طالب علم دپاره څه شرایط هغه شرایطو او هدایات او ضوابطو هغه مونږه په هغه فارم کې هغوی ته بیان کړي دي چې په دې شرایط او ضوابطو سره تاسو دلته کې په اولا کې او په ثانیه کې داخله اغستی شئ په اولا او ثانیه کې تاسو د دې ضوابط او شرایط تاسو ته تیاری ذهنن او جسمن په هر اعتبار سره نو اهلا وسهلا ومرحبا. د مدرسې سره خوا کې جدا د زنانو غټه مدرسه هم ده کوم کې چې د کلي ګڼ شمېر زنانه په صفا او پردې ماحول کې دیني تعلیم حاصلوي.